دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو پرایویټ کالج استاد راپاسي او خپلې شاګردې سره 3 ورځې مسلسل زنا کوي او بیا د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. هغه استاد پولیسو ګرفتار کړی دی او ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې دې خپلې شاګردې سره 3 ورځې زنا ولې کوله او بیا یې ولې ډېره بېدردۍ سره قتل کوله. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ کوڅه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ هم زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې د چینل څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په آزاد کشمیر کې رامخته شوې ده چې یو د پرایویټ کالج استاد راپاسي او خپلې شاګردې سره 3 ورځې مسلسل غلط کار یعنې زنا کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. د شاګرد نوم یې بسما دی، د استاد نوم الشد دی. دغه الشد استاد راپاسي بسما شاګردې سره 3 ورځې مسلسل غلط کار یعنې زنا کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دغه سره یې 3 ورځې مسلسل زنا کړې ده، د دې نه مخکې هم ورسره زنا کړې وه او بیا یې یارولې وه، ورته ویلې که تا چلته کور کې وویلې نو زه به تا قتل کړم، خو دغه د قتل نه یېرېده او خپل کور کې ال نه ویلې. دوستانو چې کله دغه ورځ تېره شوله په سبا باندې دغه شاګرده د خپل کور نه ورکه شوې وه او ډېر ظالم استاد په خپل کور کې پټه کړې وه او 3 ورځې ورسره مسلسل زنا کړې وه. دوستانو دغه 3 ورځې مسلسل زنا کولو نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه. داسې واقعې ډېرې مخې ته راغلي دي، خو اوسه پورې داسې واقعه مخې ته نه ده راغلې چې د کالج استاد راپاسي او خپلې شاګردې سره 3 ورځې مسلسل غلط کار یعنې زنا کوي او بیا یې د هغه زنا کولو نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي او بیا یې په داسې طریقه باندې قتل کوي چې بیا یې لاش په پټو کې غورځوي. دوستانو نن سبا چې څومره قتلونه هم کېږي ټول لاشونه په پټو کې میلاویږي او چې نن سبا څومره قتلونه هم کېږي هغه ټول د جنسي زیاتي نه بعد یعنې د زنا کولو نه بعد کېږي. همدغرانګې ماشومان دي، کو هلکان دي، کو جینکۍ دي، ټولو سره اول جنسي زیاتۍ کېږي او بیا د هغه جنسي زیاتي نه بعد ډېر بېدردۍ سره قتل کېږي. خو اوسه پورې لا انصاف نه دی میلاو شوی. دغه استاد ګرفتار شوی دی او دغه استاد وایي ما به ورسره په زبردستۍ باندې زنا کوله، ما سره به دغه خپلې شاګردې زنا نه کوله، ما ته به یې نه زنا کول غوښتل، خو ما به په زبردستۍ باندې ونیوله او به مې تړله ځان ته او بیا به مې ورسره زنا وکړله او بیا به مې پرېښوسته. خو دوستانو دغه استاد ډېر ظالم استاد و ځکه چې اول یې خپلې شاګردې سره زنا کړې ده او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده چې کله یې قتل کړې ده د قتل کولو نه بعد هم ورسره زنا کړې ده او بیا یې په داسې ځای کې لاش غورځولی دی چې په هغه ځای کې خالي ځناور وي، خو بیا هم دغې ته ځناورو څه نه دي ویلي او سلامت لاش یې پرېښی دی. خو چې کله دغه لاش مور او پلار ته میلاو شو، مور او پلار یې ډایرکټ عدالت ته لاړل او دغه د پانسۍ مطالبه یې وکړله. خو دوستانو اوسه پورې ورته انصاف نه دی میلاو شوی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ د ویډیو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر انتشام څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. هم د دې څخه د اجازت غواړو د لوی الله په امان. والسلام.